Bismillah Rahman Rahim, Engineer Ibrahim representing Volt Mines. د سولر سټرکچر حوالې سره نن تاسو سره خپل ویوز شریکو چې یو ایډیل سولر سټرکچر څنګه پکاري، هغې کې د څه څیزونه دي چې د هغې خیال ساتل پکاري، هغه ضروري. نو د ټولو نه اول زیاتره زموږ کسټمرز د بجټ د دغه دپاره د کمولو دپاره په ساده چې کوم پیپونه راځي هغې کې سټرکچر جوړوي چې موږ ډېر زیات ډسکریج کوو څه وجې چې هغې ته څه ټایم موده بعد چې دی بیا زنګ لګي. نو د ټول نه اول خو پکار دا ده چې یاره که ستاسو سره سپیس وي، ستاسو په چت باندې د شیډینګ ایشو نه یا مثلا تاسو ځګې کم نه وي، نو بیا خو ښه خبره دا ده چې کم تیار ایډجسټبل سټرکچرز راځي چې هغه 14 ګیج کې راځي، هغه جستي، هغې ته زنګ نه لګي. نو اول خو موږ هغه ریکمنډ کوو چې پراپر هغې ته فاونډیشنز کېږي هله. د هغې نه بعد که ستاسو په چت باندې ځګې کم وي یا د شیډینګ ایشو وي، بیا تاسو کسټمایز ته ځئ، های رایز ته ځئ چې کوم په ګارډر یا په پیپ کې جوړېږي، نو په هغې کې د پایپ سټرکچر چې دی موږ نه ریکمنډ کوو. موږ ریکمنډ کوو ګارډر د هغې سره چې کوم ګلونایزډ سی چینلز راځي هغه لکه څنګه چې تاسو په دې سټرکچر کې کتی شئ. د هغې نه علاوه دې ته پراپر فاونډیشنز پکار دي، ځکه چې هوا چې کله راځي د دې سره وایبریشن کېږي، د هغه وایبریشن سره ستاسو چې کوم نټ بولټس لګېدلی په چت باندې نو هغه رو لوز کېږي او څه ټایم بعد چې کوم دی نو دغه مکمل چې دی فری شي. نو فاونډیشن ضروري دي. د ټولو نه اهم او ضروري څیز چې زموږ خلک اګنور کوي هغوی مثلا دا زموږ ټوټل سټرکچر دی، نو په منځ کې یو سولر 2 ځګې پرېږدي چې یاره دا موږ صفایي له پرېښودو، خو د هغې صفایي چې بیا په ریل کیس کې هغه انتهایي ګرانې. نو څنګه چې تاسو سټرکچر کې ګورئ څنګه چې موږ پیسیجز ورکړلي، کومه لارې مو ورکړلي، کومې پړوۍ هغې ته شوي دي، نو دا انتهایي ضروري، ځکه چې د سولر چې کوم سولر پینلز دي څونه چې د دې نور ته ایکسپوجر سوی، څونه چې دا صفایي څونه ښه طریقې سره په دې نور لګي، نو همره به دا ښه کار کوي. او عام طور په روټین کې کم از کم په هفته کې خو یو ځل یا په دویمه هفته بالکل ضروري د دې صفایي. نو که تاسو مثلا یو 30 پینلو سټرکچر دی، ای په منځ کې تاسو د یو سولر ځای پرېښی دی، نو د هغې نه چې کوم د کارنر سولر یې هغه کور کول انتهایي ګران وي. نو ښه خبره دا ده څنګه چې تاسو په دې سټرکچر کې ګورئ چې د هر 2 پینلو ترمنځ ستاسو یو لاره وي، ایون هغه د 1 فوټ لاره وي. په دې کې اساني تاسو ته دا شي چې هغه اولنی سولر چې کوم دی سر ته لګېدلی هغه به تاسو دویم سولر صفا کوئ. د هغې نه علاوه چې دلته کومه لاره شوله نو ستاسو یو سایډ ته بل سایډ ته یو پینل تاسو ایون په لاس باندې هم د هغې صفایي کولی شئ او ډېر ښه طریقې سره سړي یو قسم لاس ته برې په سولر باندې. نو لارې انتهایي چې کوم پیسیجز دي لارې دي دا انتهایي ضروري دي، خرچه پې ستاسو په هغه ټایم باندې سیوا راشي، خو دا ده چې په فیوچر کې بیا په هغې باندې تاسو خوشحاله یې، ځکه چې کله ډیلی روټین شي روزانه ته یو څیز صفا کې مثلا په دویمه هفته یې صفا کې، ایون که په میاشت کې یو ځل صفا کې، نو دا یو ګران کار دی. ګران کار دی چې مثلا یو سولر ته رسېدل د دغه کم یو پینل لپاره تاسو سپیس پرېږدئ د هغې نه. نو انتهایي مونږ دا انکریج کوو، ټولو ته دا مونږ ریکویسټ کوو چې تاسو د خپل سولر پینلز د ښه ایفیشنسي دپاره د ښه کارکردګي دپاره دا چې کوم پیسیجز مونږ ورکړلي په سټرکچر کې دا انتهایي ضروري دی. د هغې نه علاوه د ماونټینګ ډیګري حوالې سره زیاتره زموږ کسټمرز تپوس کوي چې یاره په کم انګل باندې زموږ سره سولر پینلز لګول پکار وي، نو هغه مختلف الټیچیوډز دي، په هغې مطابق باندې موږ هغه کمو زیاتو. لکه زموږ دلته 34 دی، نو په ځینو میاشتو کې موږ 34 پلس 10 ډیګریز ځو، په ځینو میاشتو کې 34 ماینس 10 یا 15 ډیګریز ځو. خو چې کوم زموږ سره های رایز سټرکچر دی، دا بل خو موږ سره ایډجسټیبل موږ چې کوم تاسو ته چې موږ هغه زیات ریکمنډ کوو. د دې وجې چې یاره د میاشتو په حساب یا د سیزن په حساب باندې خلک خپل سټرکچر چې دی یا سولر پینل چې کوم انګل دی په کوم سلوپ چې هغه لګېدلی هغه موږ چینج کولی شو. په های رایز کې بیا داسې چې موږ یو فکس انګل باندې واغځو، ځکه هغې کې دغه څیز موږ کمپرومایز کړو ایډجسټینګ، نو هغې کې موږ ریکمنډ کوو چې کم از کم د 10 ډیګري نه ستاسو سلوپ کم نه او د 20 ډیګري نه یا د 17 ډیګري نه هغه سیوا نه، ځکه چې څونه هغه تاسو سیوا کوئ نو پینل یې بیخي لکه د دیوال په شان ور مخامخ شي د هوا ته، نو بیا د ایر چې کوم د هوا دباو یا پور سي د هغې د وجې بیا هغه د راوچتېدو خطره وي. نو په چې کوم های رایز سټرکچر یا کسټمایز سټرکچر په هغې کې موږ ریکمنډ کوو چې یاره ستاسو ډیګري د 10 او د 15 ډیګري په منځ کې چې نو هغه انف وي. دې نه علاوه که ستاسو څه قسم تپوس د سولر سیسټم ریلیټډ د سیسټم ډیزاینینګ یا د پرایسز یا د نور داسې تاسو ته څه کمپلینټس سایټ باندې، نو په کیپشن کې زموږ ډسکرپشن کې نمبرز ګیون دي، په هغې تاسو رابطه هم کولی شئ. شهید چوک کې عسکري NHBL بینک سره بالکل جوخ زموږ شاپس دي، تاسو هلته کې هم راتلی شئ. زموږ ټیکنیکل ټیمز ناست دي سهار د 9 نه مازدیګر 6 بجو پورې، نو چې څه قسم ستاسو ریکوایرمنټس ستاسو څه تپوس د هغې نو په هغې کې موږ تاسو هیلپ آوټ کولی شو. والسلام.